बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, प्रोग्राम तोहफा सर शुरू शो और नन दे प्रोग्राम की मुंगा द गुमराह सबब जिक्र को। सामीन हजरात, अल्लाह ताला दे मा और तासु टोल द गुमराह न साथी द गुमराह सा असबाब दी चेगे न मुंगजान सातु इंशाअल्लाह मुंग बद गुमराह न बच नन यो सबब मुंग पनखको। मशहूर सहाबी फकीह द सहाबाओं के द फकाहत खावन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई, लौ तरक्तुम सुन्नत नबीयकुम लदललतुम। ए खल्को के चरितासो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर खोदल नुतासो बा गुमराह शे। देना दा पता लगे چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پر خوذل دا دی سبب د گمراهه. اوس په موږ تاسو په خبره باندې گریوان کې وګورو سر وخته چې آیا د نبی علیہ السلام سنت منګه په خاده کې معلوم کړی دي، بیا منګه عمل کې روست دي کپری خیم دي. ظاهر ده چې آغا منگ ناز د کړی دی نو په عمل کړی دی، نو خاده کې منګه د گمراهی شکار یو. بیا پیغام کې به موږ ګورو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت هغه موږ د کړی دی چې د غم سنت دی او بیا هغه منګه ادا کړی دی کنه. ظاهر ده چې دا غي موږ پروا نه ده ساتلې، بنا برین په غم کې موږ عموما په گمراهی کې پراته یو. تجارت ته به وګورو چې یاره منګه تجارت کوو، نو تجارت کی سنت طریقه څه ده هغه منګه زده کړې ده. ظاهره دا ده چې اکثر و بیشترو ته تر دې حده پورې چې اچھے خاصے پڑھے لکھ کے لوگ هغه تجارت کوي، خو د تجارت د طریقې د سنت طریقې نه خبره نه دي. نو موږ تجارت کې د گمراهۍ شکار شو. بهرحال کم لاست ده که ناست ده که ولاړه ده که خوراک او اسکاک دی، نو موږ ته د زندګۍ په شعبو کې د سنت معلومات عموما نشته، او چې کوم ځای کې هلته موږ نه سنت پاتې کېږي نو دا سبب د ضلال دی. راځئ چې عزم وکړو او سنت طریقې پسې تفتیش او تلاش وکړو او خپل جون کې سنت طریقه راولو چې موږ د گمراهۍ نه بچ شو. دې دپاره د علماو مجلس د قرآن او حدیث ناسته د سنت د علم د حاصلولو دپاره ضروري ده. تعلیم افترونه ساده د ترجمه د حدیثو او د علماء په مشوره سره مفید کتابونه هغه کتی شي. زبم یو دو کتاب درته پناه کم. یو علیکم بسنتی، دا یو رساله ده چې په دې کې د مسنون اعمالو ذکر دی. بل یو کتاب چې د جامع روضة الاسلام نه چاپ شوی دی، ګلدسته احادیث. نو دا د عوامو د نارینهو د زنانو د کم استعداد والا دپاره دا آسان کتابونه دي، او علماو دپاره طلبا او فضلاو دپاره دا تیاره نوړی ده که دی د هغې نه تعلیم کوي. الله تعالی دې موږ د ګمراهۍ نه وساتي. عمل بالسنت د ژوند په ټولو شعبو کې دی. الله تعالی موږ ته نصیب کی. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين.